کتونکو تاسو ته معلومه ده کوم چې حالیه سیلاب تقریبا یو هفته کېږي راغلی د ملک د نورو برخو په شانتي د نورو ضلعو په شانتي دغه سیلاب په وجه په چارسده کې هم د خلکو مالی او جاني نقصانونه شوي دي. تر دې دمه په ضلع چارسده کې 15 مړي شوي دي د دغه سیلابونو په وجه د راپورټونو تر مخه دغه حساب په درجنو خلک زخمیان شوي دي او دغه حساب 800 نه زیات کوم څاروي دي نو هغه مړه شوي دي په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د ایریګیشن د راپورټونو تر مخه او د نورو ادارو تر مخه تر دې دمه د اویو نه زیات کوم رابطه سړکونه دي یا پلونه دي نو هغه مکمل تباه شوي دي. کوم دی کې منډه پل دی هغه هم په دې کې شامل دی. دغه حساب منډه ډیم کوم تعمیراتي کارو هغې ته هم نقصان رسیدلی دی. تر دې دمه حکومت او پاک آرمی او دغه حساب ضلعي انتظامیه دغه متاثرینو کوم امدادي کاروایان دي هغه تر دې دمه جاري دي او د حکومت تر مخه دغه کاروایانې به د متاثرینو د بحالۍ پورې جاري وي. کتونکو راځو اوس شب قدر لا شب قدر کې دغه حساب واخله تر د منډه نه واخله داسې صدرګړی کې بیا بیله نمبر 4 کې دغه حساب سریخ کې مروزی مندوزی خرکی کې دغه کې بلا په سوونو کورونه چې کوم دي هغې ته نقصانونه رسېدلي دي کې کوټې اړنګې شوي دي دیوالونه اړنګ شوي دي بل دننه دی کې سامانونه و هغې ته هغه بالکل تباه شوي دي هغه ختم شوي دي او بل په دغه کورونو کې تر دې دمه خټې دي چکړې دي حساب په دې حالیه سیلاب کې د شب قدر چې کوم باندې کوم څاروي هغه هم په دې کې مړه شوي دي. دغه حساب د دې نه علاوه ریای کابل په غاړه باندې کوم کورونه دي خصوصا دلازاک هغوی ته ډېر نقصان رسېدلی دی بلکې هلته چې کومه ادیره ده هغې ته هم ډېر نقصان رسېدلی. د دې نه دې خواته کوم دغه سریخ مروزو کې کومه ادیره ده نو هغې نه تقریبا په درجنو باندې مړي هم اوبو وړي دي. کتونکو بله به زه دا ووایم چې دغه کوم متاثرین دي د هغوی د وینا مطابق هغوی ته خو باقاعده کوم د خوراک څښاک کوم شیونه دي اوبه دي یا نور خوراک دي هغه خو ورسي خو د هغوی د وینا مطابق د دوی اوس مسله د آبادکارۍ ده. بل دغه کورونو کې چکړې دي خټې دي د هغې په وجه باندې د خېټې بیمارۍ او دغه حساب د سرمنې د بیمارۍ د خورېدو خدشه ده. حکومت له پکار دي چې د دغه آبادکارۍ دغه کوم فوډ پیکیجز دي کوم خوراکونه دي د هغې سره سره د هغوی آبادکارۍ ته او دغه بیمارو د روکتام دپاره هم هغوی کوټلي ګام